أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما ملګرو دوستانو، کوم حدیث چې ما ذکر کو د دې معنی او مطلب دا دی چې په تاسو کې غوره او بهتر انسان هغه دی چې قرآن زده کړي او نورو ته یې ښیي. نو موږ په دې نیت او ارادې سره چې الله تعالی به موږ له اجر او ثواب راکوي په دې خبره باندې چې قرآن موږ زده کړو او نورو ته یې ښوو، نو موږ په خپل چینل باندې د نوراني قاعدې درس او سبق شروع کوو. د هغه ملګرو دپاره چې چا قرآن ویلی دی خو نوراني قاعدې نه ده ویلي، په تجوید سره او په تلفظ سره، نو هغه ملګرو ته هم خواست دی. او چې کوم ملګرو قرآن نه دی ویلی او هغه قرآن په صحیح الفاظ او تلفظ او تجوید سره زده کول غواړي، نو موږ په خپل چینل باندې انشاءالله تعالی د نوراني قاعدې درس شروع کوو. نو که تاسو موږ سره په دې درس کې ځان شاملول غواړئ او اجر ثواب کې ځان له خپله حصه اچول غواړئ، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د جرس یا د غنټۍ کم نشان چې دی په هغې باندې کلیک کړئ چې موږ کم سبق پړاوو د نوراني قاعدې هغه تاسو ته په اسانه سره رسي او تاسو یې نورو سره شیر کوئ او خپلو ماشومانو ته یې ښیوئ. نو ورسره زموږ دا اراده هم ده په دې چینل باندې او یا فیسبوک پیج باندې چې کوم خلک په عرب اماراتو کې اوسیږي او هغوی ته د عربۍ ژبې تکلم یا عربۍ په ژبه باندې نه پوهیږي، یا کوم لوکل عربي چې عربي وایي په هغې باندې نه پوهیږي، نو د هغې موقع محل د عربۍ چې کوم الفاظ دي یا کوم تکلم دی د عربۍ، د هغې درس هم انشاءالله موږ په دې چینل شروع کوو. او که کوم ملګري وایي چې یاره په اردو کې موږ ته پړاوئ، نو انشاءالله هغه موږ ته په کمنټ کې ویلی شي او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ چې موږ کوم سبق یا درس وو هغه تاسو ته رارسي او تاسو یې مخکې شیر کوئ. جزاکم الله خیر.